نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الهاكم التكاثر غافل تاسو لرا زیاتوالی د مال و دولت دنیاوی سوچونو فکرونو او پالتو خبرو تردیجی تاسو د مقابرو زیارت وک قبر ته ورسېدلی هرگز داسې نه زرد تاسو به پوه شئ بیا هرگز داسې نه زرد تاسو پوه شئ هرگز داسې نه ده کله چې تاسو پوه شئ په علم یقیني باندې او خامخا وینئ تاسو جهنم لره بیا به وینئ خامخا دې لره د هغه سترګو یقیني سره بیا به تپوس کېږي ستاسو نه په دغه ورځ د نعمتونو انسان او وقت دنیا کې انسان خپل ځان او خپل وخت ډېر بربادوي او په دې سوچ او دې فکر کې وي یاره بس ډېره زمانه پاتې ده پلانکې رانه مشر دی پلانکې رانه په عمر کې زیات دی هغه ژوند دی چې کله هغه مړ شي بیا به زه مړ کېږم او حال دا دی چې خبره خو داسې نه ده دا خو د خوب تېرېدل دی بس خبره د ختمیږي روانه ده ان کې 50 رب تو در خوابي دا 15 وخت زندگی ده په خوب کې تېره شو کامیاب انسان هغه دی چې په لاس پنجه د سره له مگر این پنج روز دریابی خجل آن کس که رب تو کارو نساخت کوس و رحلت زدن دوبارو نساخت آغا سڑے ستومان دے و پیمان و پریشان دے او قرآن مجید هم داغی ذکر داسی کئی کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین چې د مرګ ډمامه واله شو انسان تیاری نه کړی نو کوس و رحلت زدن تبارو نساخت خواب و نشین و بامداد و رحیل و باز و دارت پیاد و راز و سبیل یو سړی په خوب ودرې و چې هلکه زه لږ وروستو به لاړ شم او دې انتظار خو ډېر خلک چې کوم دی وروستو پاتې کړي دي هغه د قرآن د زورنې او د توبیخ چې کوم مخامخ شوي دي ډېر عظیم خلک کعب زید مالک رضی الله تعالی عنہ په جنګ تبوک کې چې هغه یو ډېر چې رسول الله د هغې صفت کړی دی بهترین شاعر بهترین شهسوار بهترین مجاهد صحابي په جنګ تبوک کې ویل چې هلکه زه خواصم برابر یم حال لار چا په تیاری کې و داسې غافل هم نه و خو زه لږ وروستو به لاړ شم زما څه سولي تیزه را لږ وروستو به لاړ شم په دې وروستو کې غرمه شوه او چې کله غرمه شوه نو زه لږ راه آرام به وکړم لږ وروستو بیا لاړ شم او چې کله غرمه تېره شوه نو بیا ویل چې اوس خو به خلک زمانه رسېدلي نبي علیه السلام دري اوس به زه څنګه رسم اوس خو زه لاندې کولی نه شم سره دې نه د یوې سورلۍ په ځای ورسره 2 سورلۍ ورسره وي ایمان هم ایمان و عمل هم عمل و سم مضبوط سړی و
ځکه چې نبی علیہ السلام چې کله کېناستل نو تپوس یې وکړو په یو ځای کې پړاو واچولی چې رکاب زه د مالک نه ښکاري پته نه لګي چېرته تللی دی. نو چا ورته ویل د الله رسول هغه تش خپل ځان ته ګوري، خپل جسم ته ګوري، بوټۍ ته ګوري، صحت ته ګوري، ځوانۍ ته ګوري، خپلو جامو پیزار ته ګوري، خپلو سرلو ته ګوري، بس هغه څه کوي چې راځي. نبی علیہ السلام ورته ښه خبره دی ونه کړه. بل صحابي د هغې رد وکړو، ښه خبره دی ونه کړه، هغه ډېر روغ کره مسلمان دی او کره مسلمان. لیکن سره د دې نه کره مسلمان هغه صرف په دې خبره باندې چې وزم په هغه تیاری کې و، لیکن پاتې شو. نو موږ څه یو؟ موږ خو هغه د دین په سوچ کې نه یو، موږ خو په دې کې چې زه توبه به وباسم او زه نیک اعمال به وکړم او دا به وکړم او هېڅ هم ونه شو، بس خبره ختمه شوه. نو ان کې 50 رب تو در خوابی مگر ان فنج روز دریابی. بس وختونه تیر شو لاړه او د کوټ د ماما واله شو تیاری نه ده شوی. در انسان د ټولو نه بدقسمتي داره چې کله سړی نیکۍ له مهلت ورکوي، توبې له مهلت ورکوي، استغفار له مهلت ورکوي، د ګناه پرېښودلو له مهلت ورکوي، د نیکۍ کول له مهلت ورکوي. په دې طلبا او علماو کې یا په دې نورو خلقو کې چې کوم خلک دا سوچ کوي چې هلکه زه به ځانله لایبرري جوړوم، زه به ځانله پکې داسې ماحول جوړوم، بیا به کتاب مطالعه شروع کوم، دا همیشه جاهل پاتې کېږي. دې نه کتاب وګوري او نه مطالعه جاري کوي، سم ونه شي. بس سیده شروع کوه. که د ونې لاندې ټایم میلاویږي او که په کوڅه کې میلاویږي او که په کور کې میلاویږي او که په جومات کې میلاویږي، کتاب ګوره، دې کامیابی. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ته سړی حیران شي، زه سوچ وکړم چې دا کتابونه څنګه لیکلي، ځکه د عمر زیاته حصه جلاوطنۍ کې او په جیل کې تېره کړې ده. زیاته حصه د مرګ ژوند په جلاوطنۍ کې یا په جیل کې تېره شوې ده. د هغې 8ومې 8مې صدۍ یو ډېر جید عالم او شیخ الاسلام دی او په هغه وخت کې هغه توحید ډېر لوی خدمت کړی دی. چې جیلونو ته تلو څه په دې باندې نه تلو چې څه دنیاوي اغراض یو یا چېرته د دنیاوي فایدې په وجه باندې تلو، لیکن هغه چې تلو نو هغه تش د دین په خاطر باندې تلو. آخري عمر کې چې کله هغه جلاوطن شو، د دمشق په قلعه کې چې کوم دی هغه نظربند و، بیا جلاوطن کو چې ته به ځې نو ته به څنګه ځې؟ تا سره به قلم نه وي، تا سره به دوات نه وي، تا سره به کاغذ نه وي، تا سره به صحیح نه وي، تا سره به ملګری نه وي، هېڅوک به در سره نه وي. بس تنې تنها به ځې او د دې وطن نه به وځې. نو هغه به سوی چې ځو نو دا پابندي پورې لګوله، تا سره به قلم نه وي، تا سره به دوات نه وي. دا خلک شوي دي اوس خو بچایي ده، موږ دا منبر باندې ناست یو، تاسو ته لګیا یو، تاسو راته ناست یې، نه موږ یې منو نه تاسو منئ. لیکن داسې خلک تېر شوی دی، حیران به شي. حسن البنا شهید رحمت الله علیه د مصر هغه اخوانې تېر شوی دی چې ته حیران به شي د هغه کردار ته. د هغه یو کتاب دی، هغې ته حسن البنا شهید کی ډایري. ته چې هغه وګورې ته به حیران شي په دې کې د څنګه ژوند تېر کړی دی، دا د دین او دعوت دا کار یې څنګه کړی دی. لیکل به ډېر کم کوله. پلار یې ورته یو ځل ویله، د هغه د پلار نوم دی احمد عبدالرحمن البنا. د مسند احمد شرح یې لیکلې ده، غټه شرح په مسند احمد لیکلې ده. پخوا نه زیاتو جلدونو کې وه، تقریبا اوس په 20 جلدونو کې راغونډه کړې ده، چاپ کېږي. نو هغه پلار یې ورته یو ځل ویل، بچې ته خو دومره تکړه سړی ته لیکل ولې نه کوې؟ لکه نن سبا ټوله دنیا لګیا ده، څوک موږ ته وایي لیکل. هلکه لیکل خلک په هغې پن کې کوي چې په هغې پن باندې ته بالفعل پوهېږې. او یو سړی چې کوم دی نو هغه په ابوداود نه پوهېږي، په ابوداود شرح لیکي، ترمذي نه پوهېږي، په ترمذي شرح لیکي، په بخاري نه پوهېږي، بخاري شرح لیکي، په سراجي نه پوهېږي، سراجي شرح لیکي. هلکه ته په دې پن باندې پوهېږې نو هله چې لیکل کوه. بالفعل چې کله په یو پن سړی پوهېږي نو هغه پکې لیکل کوي، هغه پکې دې زمانې او د دې معاشرې کمی چې دی هغه به ښکاره کوي. او چې کوم خلک دې باندې نه پوهېږي نو دا بس لکیر کې فقیر دی، تېر شوي کتابونه لیکي، دا وخت مناسب چې څه خبرې وي هغه خبرې دې اوس نقل کوي. نو دې څه ضرورت دی چې نقل کوي؟
په کتاب الصلات باندې دنیا لیکل شوی دی، ته څه ضرورت دی کتاب الصلات لیکل کړي؟ کتاب الزکات لیکل شوی دی، په قرآن باندې تفسیر دا په هر زمانه کې لیکي، ځکه د هر زمانې لپاره د قرآن نغله دی 1500 سال لپاره مخکې راغلی او د قیامت ورځې پورې راغلی دی. په دې وجه باندې په دنیا کې مختلفې مسلې راځي، ولیکن ته به پکې هغه مسلې ښکاره کړې د دې لپاره. نور دا نه چې اوس شروع شوي ده بس هر یو سړی چې کوم دی نو هغه سبق واس لیکي بس چاپ کوي. طالبانو ته چې کوم پردی کتاب ته چې کوم سبق کوي په پښتو کې بیا هغه د طالبانو ته دا نوټ ولیکي، هغې ته چاپ کړي شرحه شیخ القرآن والحدیث مولانا پلان کې تپوس ته وکړي دا تاسو لیکلي ته پوهېږي. نو دا فنون نه دا د قیامت نښې دي. مسند احمد حدیث دی انس رضی الله عنه نه قیامت نه خوږي دا تصنیفات او تالیفات په زیات شي. تش کاروبار به شروع شي، نن کاروبار شروع دی، بس هر مکتبې لوړ بس حیران بشي دنیا پالتو کتابونه پراته دي، دا نشته دا نشته د دې څه ضرورت. هغه لیکونکی انسان خو لیکن هغه پلار وایي چې بچي ته لیکل نه کې لږ لیکل وکړه ورته بابا انا اصنف الرجال، زه سړي تصنیف کوم، سړي جوړول پکار دي، انسانان نظریه جوړول پکار دي. او زه سړي تصنیف کوم او دا تصنیفات شوي دي وهم یصنفون الکتب، او هغه بیا چېرته کتابونه لیکي به خو زه لیکم. د هغه ژوند ته وګوره حیران بشي. یو ځل چې دی نه د سینما ټکټ اخیستی دی، داسې دین دا نه شو بیانولی مصر کې، دا خو اوس چې کومه دی نه حالات ورو برابرېږي. په مصر کې د الله نوم اخیستل ډېر مشکل کار و. علامه اقبال چې ویلو که نه هغه ټیک ویلو چې مې ګویم مسلمانم بلرزم کې دانم مشکلات لا اله را، چې د لا اله الا الله خبره څوک کوي که نه نو زما وجود ورپېږي، چې د دې دا مشکلات راته یاد شي چې ابو ذر لا اله الا الله محمد رسول الله ویل په استر پروتو په ځمکه باندې بېهوشه، چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله د لا اله الا الله دعوت ورکولو نو خلکو په کاڼو باندې وشتو. نن د لا اله الا الله دعوت شته هم نه، او که څوک وایي نو هغه توحید دعوت کوي هم نه. څوک چې کومه دی د اشخاصو دعوت کوي، څوک د افرادو دعوت کوي، څوک د خپل مسلک دعوت کوي، څوک د څه شي دعوت کوي. د الله دپاره دعوت نشته، د توحید دعوت نشته، د اسلام دعوت نشته، د نظریه او د قانون دعوت نشته، د اقامت دین دعوت نشته. هر یو سړي خپل یو ټکي ته چې کومه دی نو سویره دعوت ویلی دی، یو ټکي ته اسلام ویلی، یو ټکي ته چې قانون ویلی دی، حال لري یو ټکي اسلام نه دی. دعوت هغه چې لا اله الا الله امین او صادق، لا اله الا الله هغه انسان وایي چې هغه یقیني په اسمانونو کې محبوب دی، الله ته محبوب دی، فرشتو ته محبوب دی، پیریانو ته محبوب دی، مکې مشرکانو ته محبوب و. د مکې مشرکانو ته امین صادق وایو، لیکن هغه شخص هغه امین او صادق چې لا اله الا الله خبره وکړي چې ای خلقو لا اله الا الله ويقولوا لا اله الا الله تفلحون، نو بیا د کاڼو باران شو، بیا پې وینې بهیدې او ته نور څه خو نه ویلي. علامه اقبال چې وایي چې مې ګویم مسلمانم بلرزم کې دانم مشکلات لا اله، چې مسلمان ځان ته وایم چې لا اله الا الله ویم نو داسې ورپېږم ځکه د لا اله الا الله مشکلات ته مخې ته شي. نو دا حسن البنا شهید رحم الله چې کله د لا اله الا پرچار کې نو څنګه کوي ګوره دعوت کار کې وګورئ که نه خبره واقعي چې په دې وخت کې ایمان بیا که نه سوچ وکړو چې دې کې خو زما خبره نه اوري، په کوم ځای کې خلک جمع دي، هلکه سینما کې جمع دي، سینما کې ټکټ واخیستو او سینما کې چې ټکټ واخیستو نو د اولني سیټ ټکټ اخیستی دی، وختي تللی دی او خر ځان یې بدل کړی دی، او ځان بدلوه حلیه به بدلوله ځکه چې چا نه پرېښودو، حکومت هغه نه پرېښودو. نو چې کله هغه لاړو اولني سیټ کې کېناستو او سینما بالکل برابر شوه، پول شوه، ګیټونه میټونه بند شو که نه چې اوس فلم شروع کېږي، بس دی یو دم چې سکرین مخې ته راغی، سکرین خو کولاو شو، یو دم سکرین مخې ته ودرېد او صرف په 2 منټه کې خپل دعوت چې کومه دی توحید هغه پیش کو، د هغه سره به یو سلیټ ورسره و او په هغې باندې دعوت د توحید او د سنت خبره ولیکله او خلکو ته یو دی چې ظالمانو تاسو الله دې لپاره پیدا کړي، تاسو الله دې لپاره پیدا کړي. او د هغه په دعوت کې ډېر زیات تاثیر هم و ځکه د درد دل نه وایو که نه د زړه د یخ نه چې کومه خبره کوله، بس په 2-3 منټه کې خپل دعوت پیش کړو چې خلک خبرېده بیا وتې او د خپل دګي نه او بس خپل مقصد ته رسېدلی و، پولیسو چاپه ولګوله خو بیا غلو یو دم براغه په چوک کې به ودرېدو، سیده به خپل سلیټ چې کومې خلکو د ښکاره کړو، خپل مسله پې لیکلې وه داسې خلکو دې ته وګورئ دا ومنئ. دا نن چې کومه څه کېږي که نه دا اخوانیان چې څومره
په دې ترقۍ سره روان دي، یا ترکی کې یا په مصر کې چې ګټي، دا داوی سید قطب او حسن البنا شهید رحمت الله علیهم دا هغوی چې کومه زور دی وره نه دا هغوی دعوت او هغوی قرباني کړي وه، ځان یې چې کومه څه قرباني کړو. اصل خبره دا چې مو وخت ضایع کوو. نه ورته وایي چې زه سړي جوړوم او دا سړي به کتابونه لیکي، بیا نظریه جوړول غواړي، نظریه عقیده جوړول غواړي چې ستا اندرون څه شي پاک شي. د دې وجې اصل خبره دا چې وخت خرابېږي، ډېر په تیزۍ سره روان دی. او نبي علیه السلام فرمایي من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، رواه ابو داود. دا ابو داود حدیث ته نبی علیه السلام فرمایي ښه سړی داره او ښه کارونه داري چې دا ما لا یعنی کارونه پرېږدي، یعنی کم کارونه چې هغه کې فایده دنیوي په شریعت په طریقه باندې دنیوي فایده نه وي، اخروي فایده نه وي، یا پکې د انسان فایده نشته د دنیا او هغه فایده د دنیا چې په شریعت کې ټیک وي. تو خبر کنه چې دنیا فایده خو چې دنه خلک لټي، هغه شریعت نه بالاتر لټي، نو بالاتر نه د شریعت مطابق دنیوي فایده اخروی فایده. خپل خبره ترل پکار دي. دا خبره چې کله تر او باسي په دې باندې به سوچ کې انسان خپل ځان ضایع کوي، وخت ضایع کوي په چا باندې، په دې پالتو خبرو باندې چې هغه ټول ورځ ټوله شپه بیا خو زمونږ ژبه او زمونږ ګوتې او زمونږ لاسونه او زمونږ دماغ او سوچونه او فکرونه دا خو ډېر په طریقې په غلط طریقه باندې روان دي. ټوله دنیا لګیا ده، اول زه پسې تاسو خپل وخت ضایع کوو. هغه خلکو خپل وخت نه ضایع کړی. نو څه ورته ویله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ته فرمایي چې ته به جلاوطن کېږې خو ستا سره به قلم نه وي، ستا سره به دوات نه وي، ستا سره به کتاب نه وي، ستا سره به کاغذ نه وي، ستا سره ملګری نه وي. څه جرم یې کړی و؟ هېڅ جرم یې نه و کړی سوا د دې نه چې قولو لا اله الا الله ټول دقه جرم و. بس دغه جرم نو هغه چې صحیح ده لاړ به شم نو دا یره دوی سره وه چې کله موږ دې جلاوطن کو دې لاړ چې د ونې لاندې کښېني چې بله اوس ګورو کتاب یې لیکلی دغه دی راوځي، یا په جیلونو کې کتابونه لیکي یا د ونو لاندې لیکي یا جلاوطنۍ لیکي. وخت نه خرابوم، وخت خرابو. په لاره کې وفات شو، کله چې دوی وایستو بس په لاره کې چې کوم شپونکی دی هغه بزي ساتي. سهار وختي چې وکتله بس یو شخص ورته ښکاره شو چا ډډه لګول هغه ځای کې خامزدار ډډه لګول لوی پروت دی. چې راغی چې وکتله دا خو شیخ الاسلام دی، بزي یې پرېښودی او چغې یې کړې چې شیخ الاسلام وفات شوی. کم بادشاه چې دی جلاوطن کړی و که نه هغه بادشاه په خپله باندې بې اختیاره راورسېدلو او په ژړا شو چې دا مې څه کړي دي، څومره غلط کار مې کړی دی چې زه د اغیارو زه د بدعتیانو زه د غلطو خلکو په ګرفت کې رالم او ما یو عظیم شخصیت چې کومه دی نه جلاوطن کو. او بیا مې ورته دا وویله چې ته به ځان سره قلم دوات او څوک پر ځان سره بېنه. بس د هغه هم دغه ټایم پوره و، ما دې قلم او دوات واخېستو، الله دې اخېستو خو ما ځان بدنام کو. الله دې اخېستو ځکه چې الله وفات کو او هغه څه شو وفات شو. تاریخ نقل کوي چې د هغه په جنازه کې په هغه وخت کې بې اعلانه یو نیم لک خلک چې په ځنګل کې جمع شو. د دمشق غونډ خاریه چې کومه دی دا راوتي و چې وایي کتل هر یو سړی خبرېږي بس رامنډې وایي. ځکه د بعضې خلکو جنازې له خلک بې اختیاره دي. دا ګیله ته مه کوه چې یاره بعضې انسان وایي ګیله کوي، ګیله مه کوه. چې هلکه یو سړی دی او هغه خلک د یوې جنازې له بې اختیاره لاړه او ته وایي چې هلکه دا پلانکې زموږ په محله کې مړ و، یو غریب سړی و هغه مړ و، هغې جنازې له خو هېڅوک نه ورغلی، هغه غریب کې څه کردار نه و. خبره پوه شوې که نه؟ که په هغه غریب کې څه کردار وي هغې له بې اختیاره خلک راتلی، خو په دې بل سړي کې څه کردار و څه به یې کړي چاله، یا به چا ته دین ښودلی او چا په دنیا کې امداد کړی یا بل څه کړي وله. ځکه چې ځي یو خو دا چې تش د نوم ناموس د ریاکارۍ دپاره ځي هغه نه، لیکن بعضې خلکو جنازو له خلک بې اختیاره ځي. اوس ما ته پته ولګي زما استاد دی په پلانکي ځای کې وفات شوی دی، زه بې اختیاره منډې وم هغې له ما هغې نه زده کړه کړي، ما ته څوک ټلیفون نه کوي، زه به هغې ته ځان رسوم. ما ته پته ولګي چې یو نیک سړی دی او هغه صالح انسان وفات شوی دی، د هغې جنازې له بې اختیاره ځم. ولې؟ ځکه چا به څه کړي، د انسانانو په زړونو باندې د هغې حکومت وي، د انسانانو په زړونو کې هغوی ځګی جوړ کړی، نو د هغه جنازې له خلک بې اختیاره روان. لہذا ښه مسلمان څوک دی؟ ښه مسلمان هغه دی چې ما لا یعنی پرېږدي. ما لا یعنی دې ته وایي چې پکې نه د دنیا پیدا وي او نه پکې د آخرت پیدا وي.
په دې وجه باندې بار بار قرآن او حدیث انسان ته وایي ستا په لاس کې ډېر لوی غنیمت دی، خراب یې نه کړي. مشر ته وایي، کشر ته وایي، ځوان ته وایي، بوډا ته وایي، مالدار ته وایي، فارغ الانسان ته چې کوم دې خبرې کوي. نبی علیہ السلام فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. و ځوانا خراب نشي، برباد نشي، خپل ځواني طاقتونه قوتونه برباد نه کې. د بوډاوالي نه مخکې چې دی نو څه وکړه، دا غنیمت وګڼه. بیا بل انسان ته وایي چې کله الله تعالی هغه له څه ورکړی دی، فراغت له ورکړی دی، هغه ته وایي چې وایي انسانه دا خپل پراختیا دي مخکې د مشغولتیا نه یو غنیمت وګڼه. هسې نه چې دا ټایم د نه خراب شي. واقعي خبره ده کله چې انسان باندې ډېر کارونه راشي بیا له پته لګي سړي ته، سړی بس حیران شي. کله کله موږ جړه راشي، جړه څه وکړو، داسې لاړ شو، داسې لاړ شو، داسې لاړ شو، د دې سړي خبره واوره، دې سړي واوره، دې سړي واورو. هر یو سړی خپل کار په خپل ټایم په خپل وخت غواړي او دا ټول کار نصیب الله کولی شي. انسان په طاقت کې دا نه چې انسان دې ټول کارونه ټول خبرې په یو ټایم په یو وخت کې دا نه شي کولی. دې کمزور دی، عاجز دی. ولیکن سړی ته یو دم د خپل ټایم پته ولګي چې زمانه داسې وه چې وخت زما سره ډېر و، کار زما سره کم و. وخت را سره ډېر و، کار کم و، لیکن ما د خپل وخت چې کوم دی نو څه دی د هغې نه څه فایده نه ده اخیستې. وخت مې سره ضایع کړی دی. نو ورته وایي چې فراغتیا چې ته خرابه نه کړې، مشغوله به شې بیا و پریشانې. و حیاتک قبل موتک، ژوند چې ډېر لوی اوچت غنیمت دی. د مرګ نه خوا بیا هېڅ هم نه شي کېږي. څوک به ته یا دوا کوي یا به نه کوي، یا به صدقه کوي یا به نه کوي، دوا به یا قبلېږي یا به نه، صدقه به یا قبلېږي یا به نه، تا ته به یا رسېږي یا نه. پای کې بې شماره خبرې دي، کومه صدقه رسېږي، کم شی رسېږي، کم خیرات رسېږي، کم عبادت تا ته میلاویږي، د چا دعا درته قبلېږي، قبلېږي که نه قبلېږي. په خپل ژوند کې څه کار وکړه د اخلاص سره، هر انسان ته د خپل ځان د قبلېدلو پته لګي. مالداري مخکې د غریبۍ نه تا سره طاقتونه دي، د مال و دولت د خرج کولو طاقتونه در سره شته، مال و دولت در سره شته. هسې نه چې سبا له بیا لاس مروړې بیا پریشانې. صحت مخکې د بیمارۍ نه، روغ موټې تندرستي بیا بیمار شي. ټیک ته په نیت په تعالی الله صدر کی. الله تعالی ډېر عادل بادشاه دی، الله ډېر رحیم بادشاه دی. لیکن چې تا په ژوند کې هم څه کړي، چې ته روغ هم څه دي کړي که نه، بیا خو چې سړی څه شي ضعیف شي، کمزوره شي، ځواني یې برباده کړي، دی بیا تش حسرتونه کوي. بیا د دې وجې هغې ته بیا د اعمالو مقابله نه ورکوي، تش حسرت کوي. هسې نه سبا له حسرت کو او برباد. او بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحیح بخاری، صحیح امام ترمذی نقل کوي کتاب الرقاق کی بخاری، نعمتان مغبون فیها کثیر من الناس الصحة والفراغ. دو نعمتونه داري چې ټول خلق په دې کې، کثیر خلق په دې کې څه دي، دا تاوان کې دي، برباد دي. یو انسان یو نعمت صحت نشیت دی او یو نعمت پراختیا ده. صحت چې کوم دی نو دا بربادي کې روان دی. کم کارونه چې په خپله د بربادۍ دي هم په خپله باندې استعمال کړي دي، دا خپل ځان تباهي کو. څوک نشې کوي، څوک بې ټیمه چې کوم دی نو هغه خپل خوبونه خرابوي، ټوله شپه یخي. دا د نشې نه بدتر شی دی. ټوله شپه یخ پاتې کېدل په عباداتو کې ښه شی دی. الله روحانیت ورکوي، اندروني قوت او طاقت ورکوي. لیکن په عباسیاتو کې شپه تېرول چې دا د انسان میاشت چې کوم دی عمر بربادوي. انسان چې کوم دی ژوند میاشت مخکې بوډا کوي، یو میاشت مخکې چې کوم دی قوتونه ختموي. او چې کوم په روحانیت کې تېرېږي هغه شپه په عبادت کې تېرېږي، په تلاوت کې تېرېږي، د دین په مطالعه او په لیکلو په اجتهاداتو کې تېرېږي. هغې له الله روحاني قوت ورکوي، طاقت وله ورکوي. برباد خلک نه. نو موږ بې خوابي کوو، یو طرف ته دا بربادي، نشې کوو، بل طرف ته دا بربادي، غلطي خبرې کوو، غلط سوچونه کوو، غلط فکرونه کوو، د خواهشات د پوره لپاره مختلفې طریقې اختیارو. بس انسان زوال طرف ته روان دی. نن د هر چا دماغ خراب دي، د هر چا دماغ کمزوري دي، هر یو سړی په ټینشن او پریشانۍ کې دی. ټینشن او پریشاني د دې سبب خو بل څه نه دی سوا د چا نه، سوا د ګناه ده. نبی علیه السلام فرمایي چې انسان چې پریشانه کوي نو ګناه یې پریشانه کوي. الاسم ما حاک فی نفسک، ګناه څه دی؟ انسان پریشانه کوي. سړی په ټینشن کې غورځوي، په تردد کې غورځوي، په پریشانۍ کې غورځوي. اوس مونږ ګورو، مونږ چې څه کوو دا ټولې پریشانیانې ځکه دي، دا ټول ګناهونه دي، دا ټول ګناهونه دي. که نه پخوانه خلک چې کوم دی نو هغه دردمند وو، هغه په امتحان کې وو، هغه غریبانان وو، هغه نهر و طهر وو، لیکن مطمئن وو، پریشانه نه وو، ګیله یې نه کوله، شکایت یې نه کولو. نن موږ ټول شکایتونه کوو. هر یو سړی شکایت کوي د خپل بیمارۍ، د خپل صحت، د خپل رزق، د تنګۍ، د دې شکایتونه کېږي. شکایت در ګناه په وجه کېږي.
شکایت. او دعا چې څه کوي د الله نه سړی غواړي دا یو ایمان دی. لیکن موږ شکایتونه کوو، زموږ دعا چې کوي دعا نه ده، شکایت دی. پروردګار زه تا غریب کړی یم او شکایت دی، زه دې بیمار کړی یم او شکایت دی. نه داسې مه وایه پروردګاره زه بیمار شوی یم د خپلو ګناهونو په وجه ما معاف کړه، ما ته تکلیف میلاو شوی دی د خپل د وجې نه، یا الله ما معاف کړه زما تکلیف لري کړه. مونږ دعا چې کوو تاسو په مونږ په خپل دعا سوچ وکړو، د شکایت په طریقې کوو، شکوه کوو. لیکن مونږ دا سوچ نه کړی چې هلکه دا مونږ دا کم ځای کم وخت چې بربادوو، دا کم ټینشن راته میلاویږي دا سري دا ټول د ګناهونو په وجه باندې دي. په دې وجه باندې صحت او پراختیا نعمتونه دي، دا بربادول نه دي پکار. جمع الجوامع علامه سیوطي نقل کوي هر ورځ هر سبا چې کله د انور راخیږي کنه د هغې نه پس فرشتې اعلان کوي من استطاع ان یعمل خیرا فلیعمله فانی غیر متکرر ابدا. یا په زبانی حال سره دغه نور اعلان کوي، او یا چې دی نو د دغې نور هغه حالات فرشتې اعلان کوي چې ولې نن نیک کار وکړه ورځه بیا دوباره نه راځم، نن چې زه لاړم بیا به نه راځم. تیر زندگی خلک وایي که نه تیر په هیر، هلکه تیر په هیر نه، په تیر باندې پریشانه شه او د آینده دپاره چې بیا څه وکړه یو اراده وکړه محکمه، په تیر پریشانه شه. په دې وجه باندې صحابو به چې دعا کوله او به دا دعا کوله لکه عمر فاروق دعا کوي اللهم انا نسألک صلاح الساعات والبرکة فی الاوقات. پروردګار ستانه غواړم زماني اعمال چې دي زما دا ټیمونه زما را وختونه در صلاحیت نه ډکه، زما په وختونو کې برکت واچو. علی رضی الله عنه فرمایي الایام صحائف اعمارکم فخلدوا صالح اعمالکم. وای دا زندگی چې دا ورځي دا ستاره کتاب او د عمل نامو یو پاڼه ده، پدې کې نیکی ولیکا بدای پکې ملیکا. دا شان دي نور صحابه او تابعین علامه سیوطي چې دا دعاګان نقل کړی دي. اصل وخت هم دار چې مونږ دې وخت نه فائدہ واخلو. سباله بزو دې سوچونه کې کپراته یو چاله که سبب ما ته مکمل اویږي د مخینه مخکې هم کېدای شي ختم شو، هغه مکمل ملاو نشي، وخت به برباد شي، ټایم به برباد شي، ختم به شي. ډېر خلک لاړه مونږ پسې هم روان یو. هم یو سړي سره ګارنټي ورسره ده چې یو سړی وایي چې هلکه ستا دومره زندګي پاتې را او دا بل وایي زما دومره زندګي پاتې را، د هېڅ چا د زندګۍ پته نشته دی. چې کوم مړه شو هغه یقیني و هغه لاړه، زموږ پته نه لګي څنګه به مړه کېږو، که هغوی څنګه مړه دي هغه مړه دي په یقین سره مړه دي لاړه، لیکن زموږ د مرګ پته نه لګي. هر یو سړی په دې سوچ کې دی چې یاره به زه څه وکړم، دا به وکړم دا به وکړم، د ځان دپاره دومره لوی لوی سوچونه کوي، لیکن دا سوچ نه دی کړی چې ځم به او د دنیا نه چې ځینو غریب او مالداره صحتمند او روغ او رنځور کمزوری خلک یې پېژني که نه پېژني ټول خالی لاس دي، کفن کې نه جیبي نه پکې سړي امیانۍ تړلي، نه ورسره چې کوم دی څه د پیسو د ایښودلو دپاره ځګوي، او نه ورسره څوک دي. که چا ورسره کېښوده قبرونه ټول کلاو پراته دي، ځکه خلک دومره غله شوي دي، دومره ډاکوان شوي دي، قبرونه مبرونه بیانوي، هر څه به ختمي. څوک ورسره سک دي نه، د ځان سره به څه وړو، د ځان سره به خپل اعمال او عقیده وړو. اول نمبر د عقیدې د جوړولو کوشش وکړو، او بیا د اعمالو د جوړولو کوشش وکړو، او د وخت د بربادۍ نه مونږ ځان بچ کړو چې دا وخت زموږ ضایع نه شي، وخت هم برباد نه شي. نن ډېر زر په تیزۍ سره روان دی، حال دا قیامت په نښو کې داري چې الله تعالی به دا وختونه څه کړي، دا بې برکته شي، بې برکته. د کال نه میاشت جوړه شي، د میاشتې نه به هفته جوړه شي، د هفتې نه به ګنټه جوړه شي، د ګنټې نه به چې منټ او بسره جوړ شي، خبره به ختم شي. نن تاسو ګورئ که نه تېر شوي جمعه بیا جمعه چې کله مونږ راشو بس تاسو ته هم پته ولګي زه لاړم هفته تېره شوه، نور دا پته نه لګي، د جمعو د هفتو پته نه لګي. دومره په تیزۍ سره سره دا وخت روان دی، انسان ضایع کوي، انسان خوري بربادۍ، لیکن انسان په دې باندې سوچ نصیب په دې کې پروت دی چې زه مړه شپه به ختمه شي، سبا به شي، سبا به ختم شي، بیګا به شي، بیا به زه توبه وباسم، بیا به مال الله مقرر کړي، بس الله ول بیا مقرر نه کړي، هر څه لاړ شي ختم شي. لہذا دا سوچونه او دا فکرونه دا ایستل پکار دي، بس یو دم توبه ایستل پکار دي، یو دم د نیکی کار کول پکار دي، یو دم معافي غوښتل پکار دي، یو دم الله ته توجه پکار ده هر مانځه کې هر وخت کې. ځکه نبی علیہ السلام چې کله عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وګونه ولي ورته کن په دنیا کأنک غریب، دنیا کې دې څه اوسېږه لکه ته چې مسافر او عابر السبیل یا تیریدونکې د لارې. لیکن هغه خپل شاګردانو ته څه وایي
خپل شاګردان ته په دې زیاته خبره کوي چې خپل صحت بیماری ته ونیسئ او خپل ژوند مرګ ته ونیسئ. مطلب دا شو چې ته صحتمند یې زه بیمار یم، او چې ته ژوندی یې زه مړ یم. او شاګردان یې بیا وایي چې سجده کې رکوع کې د سجدې انتظار مه کوه، او چې سجده کې نو بیا د قیدې انتظار مه کوه چې قیده کې بیا سلام انتظار مه کوه. مطلب دا چې تا آخري ټایم دی، ستا آخري وخت دی، بس دا زما آخري جمله ده. د دې جملې نه اخوا بله جمله به یا زه ویلی شم یا به نه، دا جمله یقیني ده او بله جمله پته نه لګي. نو الله تعالی دې زموږ سره د عمر او د وخت قدر پیدا کړي. الله تعالی دې زموږ عقیدې او اعمال دا برابر کړي. وما علینا البلاغ.